يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما ونم إن شاء الله ده دعاء آداب بيانو او دعاء څنګه قبليږي او چا قبلي او چا دعاء نه قبلي په دې ژوند کې خاص کرنن سبا چې نه فتنې لري شوي دي او مسائل لري شوي دي کاغه دنیا مسائل او کاغه د دین سره تعلق ساتي هغه مسائل دي خو د فتنو او د مسائلو چپی دي چې انسان کله یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته وړي په دې وخت کې انسان ته ډېرې ضرورت دي چې د اسمان دروازې وټکي او د رب العالمین سره یو رابطه قایم کړي چې چېرته دا چپی د ځان سره وینسي د هغې لپاره بیا د الله سره چې رابطه قایمې د هغې لپاره دعا ته ضرورت دی دعا یو اوچت عبادت دی چې د هغې ډېر فضایل راغلي دي په قرآن کې او په حدیث کې بعض فضایلو ته به اشاره کوو چې د دې عبادت اهمیت موږ ته ښکاره شي نن سبا د ډېرو خلکو ته د دعا داسې وړه غوندې کې خبره ښکاري مونځ ورته عبادت ښکاري حج ورته عبادت ښکاري عمره ورته عبادت ښکاري او جهاد ورته عبادت ښکاري خو دا دعا ته په داسې نظر ګوري لکه دا چې عبادت نه وي حالانکې دا عبادت دی او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي نعمان بن بشیر رضی الله عنه حدیث دی الدعاء هو العباده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دعا چې ده دا عبادت دی دعا عبادت دی د دې عبادت نه ډېر خلک چې دی هغه لري نو بعض کسان به وایي چې ولې موږ خو دعاګانې کوو نو ته څنګه وایې چې ډېر خلک یې لري دي دغه روټیني دعاګانې چې کومې دي دغه ځان له مسله ده او غالبا د قبليږي نو ځکه د ډېرو خلکو دعاګانې نن سبا نه قبلي دا روټیني دعاګانې زه نه یادوم هغه دعا چې په هغې کې د انسان زړه د رب العالمین طرف ته متوجه نو دغه دعا عبادت دی او د دې غټ فضیلت راغلی په قرآن او په حدیث کې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي وإذا سألك عبادي عني اے پیغمبر کله چې تا نه زما بندگان زما په باره کې تپوس وکړي فإني قریب نو زه ډېر نږدې یم اجیب دعوة الداعي اذا دعان کله چې یو بنده ما ته دعاګانې کوي او زما نه دعا غواړي نو زه د هغه د دعا قبلوم دا غټ فضیلت دی د دې عبادت که تاسو سوچ وکړئ په دې آیت کې ډېر داسې آیتونه په دې قرآن کې شته چې الله پیغمبر ته وایي یسألونک وایي دوی تا نه تپوس کوي د دې مسلې په باره کې قل ته ورته داسې ووایي نه ته ورته جواب ورکړه په دې کې الله دې پیغمبر ته دا نه دي ویلي چې ته ورته ووایه وإذا سألك عبادي عني فإني قریب نو زه نږدې یم جواب یې زما نه غواړي ولې ځکه چې الله دا نه غواړي چې د انسان او د رب په منځ کې یو واسطه جوړه شي ډایرکټ د رب العالمین سره رابطه او دا نن سبا د قبر پرستو مشرکینو دا رابطه خرابه کړې ده نو په منځ کې به اولیاء الله واسطه کوي او په منځ کې به تعویذونه واسطه کوي او په منځ کې به ډېرې جاخې به کې هغوی نه رانویشتي حالانکه الله سبحانه وتعالی وایي چې نه هېڅ واسطه کولو ته ضرورت نشته ته زما سره ډایرکټ رابطه کوه د خلکو په دې زړونو کې دا خبره کېنولې ده چې تاسو ګناهګار یې او تاسو داسې تاسو صحیح ده کوم سړی ګناهګار نه دی کوم انسان ګناهګار نه دی من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط هغه څوک دی چې د سره ګناهونه نه دي کړي او هغه څوک دی چې صرف نیکیانې په عمر کړي موږ ټول انسانان ګناهګار دي او موږ ټول ګناهګار یو چې ګناهګار سړی د الله سره رابطه نشي قایمولی نو بیا خبره ختمه شوه او دا هغوی یو کاروبار ځانله جوړ کړی د مشرکینو خبر پرست
ځکه چې کله دا مسله ستا په زړه کې کېناسته چې ګناهګار سړي د الله سره رابطه نشي جوړېدی نو د هغوی تجارت د هغوی کاروبار به روان وي ته وایي به هغو بچېږي او کله چې ستا په زړه کې د قرآن او حدیث دا مسله کېناسته چې الله سبحانه وتعالی سره هر سړی رابطه قایمولی شي نو د هغوی هغه کاروبار پرې خرابېږي الله سبحانه وتعالی سره ډایرکټ رابطه کول الله په قرآن کې وقال ربكم ادعوني استجب لكم او ستاسو رب دا وایي چې ما ته سوال کوي او زمانه دعاګانې غواړئ استجب لكم زه به ستاسو سره دعا قبوله کړم او تاسو چې څه غواړئ هغه به درله درکړم د الله په خبره کې شک شته نشته شک چې دعا کې الله به قبلوي چې نه قبلوي نو په تا کې به مرض شي دا خبره یاد ساته چې نه قبلوي یا خو په تا کې مرض دی او چې نه قبلوي نو د هغې بیا نورې درې وجې دي یا دوه وجې دي چې هغه په حدیث کې مخې ته را روان وي خو غالبا چې نن سبا زموږ د دعاګانې نه قبلېږي دا زموږ د نقصاناتو د لاسه نه قبلېږي په امت کې عموما او په دې انسانانو کې به بهر انسان کې چې ګورې څه نه څه مرض په هغه کې دننه پروت دی هغه به انشاءالله دې بیان کې بیانوو چې دا څه وجه دی چې الله سبحانه وتعالی زموږ د دعاګانې نه قبلوي وقال ربكم ادعوني استجب لكم او الله وایي چې ما نه دعاګانې غواړئ زه به درله دعا قبوله کړم مخکې ویلي دي ان الذین یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین کم خلک چې ځان لوی ګڼي زما د عبادت نه او تکبر به کوي او ما ته نه واپس کېږي دا خلک به جهنم ته ځي خبره د دعا وکړه بیا وایي کم خلک چې لوی کوي مطلب دا شو الله وایي چې کم خلک زما نه څه نه غواړي او ما ته دعاګانې نه کوي زما نه دعا نه غواړي دا خلک به جهنم ته دننه شي ولې ځکه چې دوی کې تکبر دی عجزي رب العالمین ته نه ده ښکاره کړې دغه یو انسان بل انسان نه څه نه غواړي ولې نه غواړي چې کوم دي اوچت انساني او اوچت اخلاق والا اوچت خوی والا نه هغه دي چې چاته څه ویلی نه شي د هغې وجه دی چې هغه ځان نه ذلیله کوي دې مخلوق ته خو چې یو سړی چې رب العالمین نه غواړم مطلب خو دا شي چې لکه دی الله ته هم ځان نه ذلیله کوي په یو قسم تکبر به کې پروت دی والعیاذ بالله او الله ته خو ذلت او د الله په مخ کې خشوع او خضوع دا خو بندګي دی د رب العالمین د بندګۍ بنیاد دا دی الله سبحانه وتعالی مخې ته ځان ذلیله کول ټول الله بندې ولې کلمه وې ولې د پیغمبر ایمان راوړی خو د هغه په مخ کې ځان ذلیله کړی او هغه ته به ځان ذلیله کوې مخلوق سره چې خالق په مخ کې به دا ووایي چې موږ ځان نه ذلیله کوو که څوک د رب العالمین په دې دین باندې ایمان راوړي د شریعت مني او ځان په رضا رب العالمین ته ذلیله کوي او دا غاړه دي نو ښه ده او که په رضا یې نږدي نو هم به که راضي نه خو الله ته به ذلیله هغه دي چې لکه دې کافرانو ته وګوره د رب العالمین دین نه مني هغه نه مني د هغه پیغمبر نه مني خو د الله فیصلې چې راشي نو مخکې هغوی به یې څه نشي کولی څه کولی شي هغه الله ته بیا عاجزه شو بیا چې ذلیله شو رب العالمین ته ځکه چې خالق نو د دعاګانې چې دا ډېرې غواړئ په دې کې یو قسم عاجزي ښکاره کېږي او دغه زموږ د دې بندګۍ د الله د دې بندګۍ کولو مقصد دغه دی چې د الله په مخ کې خشوع او خضوع په انسان کې راشي دا تندې په ځمکه باندې په خاوره باندې ایښودل داسې معمولي خبره دا ډېره غټه خبره ده موږ چې چا سره لاس میلاو کړو دا بعض کسان وینو چې چا سره لاس میلاو کړي چې لږ ټیټ شي د کعبې په رب د قسم خورم چې معمولي ټیټېده دا راته دې چې ښکاري ځم چې یو سړی زما مړ کړي خو چې زه چاته ټیټ نه شم دې چې مخلوق ته هغه ته څنګه ځان ذلیله کړو او رب العالمین ته موږ صرف ټیټېږو نه بلکې دا سر او تندی راولو په خاورو کې وده کېږي او تندی په انسان کې عزت والا دی چې دغه تندی دی ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د ابو جهل د تندي باز کړی که نصف عام